چې زما دې زمانه ستا پلار په سعودي قطر شارجه او دوبۍ کې ته به دلته په بالغ وده کې دی ستا د پلار د سر لاندې به خښته پرته وه تا به پلار ته فرمایشونه کول ته ستا نیازبین زویم ما له راډ وراولېږه ستا پلار به پنځم شپږم منزل ته د سیمټو بورې خېجوله ستا د پلار پیزار به زوړ و تا له به نوی پیزار واغست ته به خپلو نوجوانو سره سیال کړي ستا د پلار په غاړه کې به کپړې زړې وي تا له به نوې کپړې واغستې نن چې ستا ملا نیغه شوه ستا د پلار ملا کږه شوه څنګه چې تا اورېده شروع کړه ستا پلار په غوږونو دروند شه نن چې تا لیده شروع کړه ستا د پلار نظر کمزور شه نن چې ته ځوان شوې ستا پلار بوډا شه راشه د سپین ګیري بوډا پلار تماشه دې وکړه د ده ارمانونه وو د ده تمناګانې وې نن چاحتونه ستا په تربیت کې او ستا په سکون کې خپل ځان خورې هېرې که ستا پلار خو قبر ته م ورسېد د قبر پاداش ته م ورسېده لیکن ستا د ارمانونو او تا څه وکړه تا د پلار څه وکړه تا پلار له جواب ورکړه تا مور له ما یو تفسیر کته وایي زمونږ خوله کې دا ژبه نه ده دا زبان دا د مور ژبه ده زمونږ په خوله کې د چا ژبه ده پښتانه وایي مورنۍ ژبه وایي که نه وایي سوات کې وایي مورنۍ ژبه پارسی وایي مادري زبان مادري زمونږ په خوله کې دا ژبه د مور ده تا ته خبرې مور ښودلي نوجوان درخواست کوم تا ته کلمات مور ښودلي الفاظ درته مور ښودلي کومې مور چې تا ته خبرې ښودلي نن تا هغه مور ته تا له خبرې نه درځي نن ته مور ته ته په خبره نه پوهېږې ته راپاسې پلار ته وې چې پلاره ته نه پوهېږې ظالمه تا چې کله خبرې زده کړې تا چې کله خبرې زده کړې ستا خبرو ته ستا مور پلار خوشحالېده خلکو ته یې وې وګورئ که نه زما زوی څومره ښکلې خبرې کوي زما زوی څومره ښکلې خبرې کوي زما لور ته وګورئ زما لور څومره ښکلې خبرې کوي ته هم د خپل ماشوم زوی او نوسې د ګوتې نه نیسې راشه استاد جي وګوره قاري صاحب مفتي صاحب څومره ښکلې وړو شونډو ستا پلار هم ستا خبرو ته خوشحالېد چې ته وړو کوي ته یې دې ورځ ته پرېښودې چې سبا ته لوی شې او ته پلار ته وې چې زه خو ایجوکیټډ یم زه ګریجویټ تعلیم یافته یم ته پلار ته ته خو زمیندار یې د زمیندار پلار تا ته د سکول کالج لار ښودلې ده سرجي د جاهل د جد پلار تو جومات ته راوستې قاري صاحب سره کېنوې ستا پلار له نادره نه ورتله ستا پلار له لمونځ هم نه ورځي لیکن ته جومات ته راوستې تا ته دین وښود دې ورځې دپاره نه چې ته پلار ته سپک ګورې مور ته سپک ګورې هر څه بیا میلاویږي مور پلار بیا نه میلاویږي چا والدین وفات دی الله دې مغفرت نصیب کړي چا والي اور موبایل خدا پیدا مونږ له راکړه چې په لسم کلي کې مونږ خبرې کوو اسانه شوه په لسم کلي کې پردې جینۍ سره په موبایل ګپ لګاو هاو آر یو څنګه یې ښه ټیکې جوړې صبر طبیعت دې ښه دی او ته خو بیماره وي که نه نو دوایي دې خوړلې ده ته په لسم کلي کې پردې تور سرې سره ما او تا به ګپ لګو چې دوایي دې خوړلې ده اور ستا د کمرې په خوا کې دې بله کمره کې دیوال په دیوال ستا مور ټوخېږي ستا مور ټوخېږي تا د مور بیمار پرسي وکړه تا د بوډا پلار بیمار پرسي وکړه ته په دې ټول عمر کې مور سره کېناستې چې تا ته څه تکلیف وي مورې تا له دوایي راوړم تا له څه خوراک راوړم ما ته ووایه که نه مورې څنګه چې ته د اولاد د بچو فرمایش پوره کې د مور فرمایش پوره که زه ریکویسٹ کوم زه درته درخواست کوم हाथों में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला